دلته چوکي چې کوم دی ته لاړ شه دومره چې کوم دی سم سړی نشي تېرېدلی د پولیسو نه لس پیرې دې لټوي او چې کوم غل وي هغه ته وایي ورشه دا ټیم دی دې ټیم کې خلکو ته راوکي دي دغه کې دي شکمارو خپل کار وکړو څه مقصد یې وایي پوره کړو نو واپس په دې وړو راله په دې زمونږ کشرانو راله وایي ته ولې نیغ راګورې نو دی په نیغ کتو ایشتي او دا زه بالکل د خپل ورته زما 2 ګامه لار وه زه هغه ځای کې غلو لوټ کړم او مړی یم کړم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو د یکتوت تانې په حدود کې بیګا یو ډېره زیاته دردناکه پیښه شوې ده شکمارانو اول 3 دوستان لوټ کړي دي او بیا دې کې یو دوست چې کم دی دوی له وجلې دی دا وقوعه بیګا سټیم شوی و دا په کم ځای کې چې شوی و دې ځای کې آبادي و یا نه و دا کوم هلک چې وجلې شوی دی د دې فیملی سوی پولیس تر اوسه پورې په دې کې څه کړي دي د دونه ډیرو زیاتو پولیس مقابلو نه او د ډیرو زیاتو شکمارانو د مرګ نه باوجود په دې واقعاتو کې کمې ولې نه راځي دا یو ډیر تفصیلي او د عبرت نه ډک رپورټ دی ضروري دی د پاره وګورئ چې اکثر د شکمارانو چې کله مړه شي بې مور پلار ګیلې کوي د پولیس نه چېرې زموږ زوی وجلې شوی دی نو دا چې تاسو شاته ګورئ چې دا کوم هلک ښخېږي اختر ته هفته 10 ورځې پاتې دي او دا فیملی چې کوم ده بغیر څه وجې په غم باندې دي مبتلا کړه تفصیلي رپورټ دی ضروري وګورئ تاج محمد خان بیګا چې کومه د دردناکه واقع شوې ده ستاسو سوی چې پکې لګېدلې دی تاسو دغه ټایم کې چرته وې او دا څه واقع شوې ده یاره جي زه خو د بره بیټک کې وم روژه ماته کړې وه تراویح مې بره کړې وې او زه ناست وم او دې کې اچانک یو اواز وشو یو هلک راغی ویلې هغه اشم چا ویشتو خو موږ دې کې واته هلکان ناست وو څه مې ورونه وو څه مې زامن وو څه ترونو زامن مې وو خو په منډه راکوشو ټولو چې ورسېدو بس هغه ورور مې بیا ګاډی راایستلی و او هسپتال ته بیا وړی و نو بیا په الله زه چې هسپتال ته ورسېدم لا الله سا ورکړې وه د سا ورکړې وه د سره چې کوم ملګري وه هغوی درته څه وویل تاسو ته نو هغوی خو راته دا بیان وکړو چې موږ داسې چوک سیټ ته تللي واپس راتلو دلته زموږ کور دی دې کور مخې سره دلته غله پې راغلي وو او د 3 وړنې موبایلونه مې اخیستي وو او هغه بل هلک وویل چې ما باندې ګزار وکړو کیدای شي د تمانچه به ورسره ډکه وم چې څنګه یې په سر ګزار کړی دی هلته دی شاته ولاړ و دی پې لګېدلی په دې زړه باندې دې ځای باندې لګېدلی و ستاسو زوی یو ډز لګېدلی ما زوی یو ډز لګېدلی و اشم عمر څومره و د څه کار کو سبق یې اشم 18 تقریبا 18.5 کال 19 کال عمر یو او د جمال کالج کې سبق ویلو دا کله د هر څه واقع وشو بیا پولیس رالل تاسو لکه تاسو پولیس لاړل میرا جی بیا خو موږ لاړو هسپتال ته پولیس خو هغه ساتي نو راغلي بیا هلته رپورټ لیکلی بیا موږ تاڼې ته رالاړو بیا هغوی وویل چې تاسو به تاڼې ته ځئ زه پخپله بیا یکتوت تاڼې ته لاړم تاسو څه کار کوئ زه پخپله دا ورونه مې د خښتو بټۍ کوي دي ازاخیلو کې او زه د زړو ټیرونو کار کوم تاسو زامن دي او د پکې سویم نمبر دا شو ما 15 زامن دي او دا اخري نمبر سوادک په دنه مولا کړی یاره ښځه مې وله کړې وه او چې تره لور مې وله کړې وه زما تره لور ده تره زوی ده د هغه لور ده د خپله خوښه کړې وه خپله خوښه کړې وه او د هغه بس کاري سیټ و هغه طرف نه اچھا دا اوس خو د تاسو به ګورئ په موبایل کې په اخبارونو کې هره ورځ شوکې کېږي او دا ټایم هم داسې 11:30 بجې و د تاسو ویلي نه و چېرته چې دونه لیټ ټایم مه ګرځئ هلکانو ته سرجي زموږ دا کوله دا ګلۍ چې کومه ده ماشاءالله دا ډېره پرامن ده خو دلته هدیره ده خوا سره او دغه ټیم بجلي تللی وه باران شوی و او بالکل نو زه اوس دا حیران یم زه د دې حکومت نه دا یوه مطالبه کوم چې زه سړی مخکې به سړی بار غلو او یا به چا لوټ کو څوک واقع به وشوه یا به ډبې رګي یا ورمړو یا بل یا واقع بار به وشوه او دا زه بالکل د خپل ورته زما 2 ګامه لار وه زه هغه ځای کې غلو لوټ کړم او مړی یم کړم نو زه دا وایم چې دا ولې نه کنټرول کېږي سی سی پی او صاحب خو پوره زور اچولی دی چې ما ختم کړو دا اسماران دي دا سنیچران دي همدا خلک دي چې د بار نه غل نه دی راغلی نو دی علاقې غل به د بل ځای نه خو نه راځي چې د پنجاب نه راغلی خو د دې کې پي کې غلي دي همدا ګرځي راګرځي اشم سره د اخري خبرې څه شوې وې څه ټایم اشم سره مې تقریبا اخري خبرې به
تقریبا 9 بجې ما هغه یو ځای کاوه وسکله راویستله راله او بس هغه کاوه م چې اوس که دی 10 بجې وي دا ما نه بس دی کوشو لاندې لاړه کاوې راوړه لکه نور مو بس کاوه م وسکله دغه مې اخري خبرې اوسه شوي انسان خود یو سکند پس نم نه خبره ایسه د اختر مختر د پاره خپل شاپینګ ماپینګ کړو ځان تر ځان له 3 جوړې ګنډلې وې 3 ول راوړې وې 3 جوړې ګنډلې وې بوټان علاوه زه به اخلم ان شاء الله د سیروزی لتلو په دغه ورځ باندې د لزاق روډ تشکیل شوی په دا کوم ورځ چې د پېشمبسری موږ سره جماعت کو 12 بجې لره راغلی دا ټیم راغلی بیګا دا ټیم سیروزی نه راغلی دا درې ورځې د کور کې نه اوسه دا 3 ورځې کور کې نه وګنه پولیس نه تاسو مطالبه کا اسه تاسو په خپل موای چې مخې په لری لری علاقو کې کېدل چې اوس کور مخې تم یو سړی محفوظ نه دی کیږي بس زه دا وایم چې دا ولې د سکار کیږي پولیس چې کوم سوي یقینو کوي پولیس نه خمن مطمئنه مې دا موږ نم وای موږ د خمود مینه ماشاءالله خراغلیم دي غریبانو خپل لګي دي اوس خپل کوششونه کوي خو زه هم چې زه بيخي به د کور مخې ته محفوظ نیمه یا د دې چوکۍ کمزوري ده سو وجه ده یا دا روجې میش ده غلبه فلک زیات شوی دي سو وجوهات شوی دي په کار چې پولیس غمو کې په کار چې پولیس په دې تقریبا په دې اداره کې خو ولاړ وي تقریبا د کډیر نه دی وی بجې پورې 12 بجو پورې خو د ودري کې په دې اداره کې چیرې دا شګمارا خو هم دا ټیم راځي چې 12 بجې پورې د اداره کې ودري کې به چې پېشمانه خلکو کاو بس به سزا تاسو هم خلک به هم کوړه ته پېشمانه به کوي د سره موبایل کم یو چې ته وړې دی او پیسې ته سوړې یره چې د څه آیفون موبایل خو هغه آیفون هغه مرګري کوم لکان جو صحیح هغه بجلی نه ونه دا یو پی ایس یې خو چارج تا هغه غالک سره پروت دی بل سره کوټه دا سیشه وته وای دا لا نو هغه شوی نو هغه یو موبایل سره خو کمزور او واتل ضرب موبایل دا مرګري سوي چې کله د وښتونو دینه رستونه بیا موبایلونه واغشتل ک پهله تیار نظم د خیال ازي چې ما خو د مکمل ډیر ته پوسم ته غالبا نه دی کړي خو دا بل چې هغه ډي اس پی سي ته کوم خبرې کولې نو غالبا دی موبایلونه ورکړي بس د لکان واپس تاو شو دا غلا نو دا دی کې ول عالم دی چې دی بل لګ بوته چې د بد کتلی سترګو کې به تسویلی گزارې په کړه دی نو ورتمان چټک او شاته به دی لګیدلې دی یونس خان د اشم چې کم دی تاسو سویم نمبر ورو جی ما سلورم نمبر ورو د سیکنډ ایئر کې سبق وی والد سے وی جی بالکل زه په پنجاب کې متلګان کې دغه ټایم کې جی دغه ټایم کې جی نو چې به ضرورت څنګه بس دغه کې په کمره کې سملاست مډړه می واچول نو تقریبا 12 کې 2:30 12:30 بجې ونو د پلان میرینګ وکړو میسج ګروپ کې میسج وکړو چې یاره شم غلو یشته دی او هسپتال ته روانې منګه نو یاره جی بس بیګاش په خو 13 شو خو د 13 شوی دا چې کنه وسم بس بیا ځان لراله یاره جی بس ځان لراله خو د سې دغه می خړلې دي کنه په دلار باندې چې ډیر زیات په تکلیف کې دغه شوی مسله دا سي رونو خټونه خبره یادګار وي دا سي یو خبره چې سړی نه ډويري یاره نو سرجی یاره یو خبره یادګار زه بس کومه تا کوم رونو خود سي دغه چې هغه خواره یو خبره دغه یادګار تاسو همزولي مو تقریبا بالکل یاره بس موږ دا سلور رونه بس ډیر دغه نشته دی بس جی تاسو نوم دی ما نوی ده اشمستانه سونه کشرو ما نه ویل یو 2 کاله کشر ته دغه ټایم چرته وې چې دا زه دوبۍ کې وم دوبۍ نه رااله او زه وسره علم 11 بجې دوبۍ کې د څنګه اطلاع ملو شو الته والله خو دشتال ته چاره ته نه ویلې څنګه چې ایرپورټ ته رالم بس ټیکټ سټیټس یې مولې چې خلک کس راته ویل چې وی ویزا کې د پاره راغلی دی ځانو بس ها پهله د دې شوې بیا خو خبر شوې کنه بیا دغه کې خبر شوم ایرپورټ کې وو چې دې لګېدلې دي سو وې ده بیا څنګه خبر شو خبره والله بس موبایل مې وای فای مې آن کړه الته دوبۍ کې او بس چې مې د سټیټس یو بس دا دراګان یو مایل بس الله دې دوبۍ کې څه کار کوي زه سپیر پاټو کار کوم التم داسي خلک غیر محفوظي په دوبۍ کې الته موږ 3 بجې راوځو کنه ګرځو بس الته چمن کې ناس خبر هم نه چې دلته بیا موږ نه بسوک موبایل والی اول ته پیسې هم دا نه چې پیسې راسنې پیسې هم راسه پرتی 15 شپږ لکه پاکستاني جب کې هیڅ سم نه او بتا ته پته چې پتا باندې بسونه سخت تیر شوی تو سونه تکلیف کې پتا راغلی د سره د اخیری ځل خبره څه شوی وې لا اما کټیم 9 بجو ټیم کې راته میسج وکوي هغه ایرپورټ ویډیوګانې راولېګا بس ما ته زی ګورم عنایت شیر تم د دې علاقې اوسیدونکو کنه خلک سوي چې دا بیگانه واقع څنګه شوی وزګه دینو خو موبایلونه مغشتي نو دی به اشتل ولې
یو د خلکو خبرې مشره یو ښکاره خبرې دا لکانو داسې د تپېړ غاړې په اړخ راله زمونږ مالتیان دي وزیرستانیان هغې نه موبایل واغېستې بیا دا زمونږ کشران دي ډېر ښه عاجز او میزوب هلکان دي دې نه مخکې ګوره سیروزې نه راله مازدیګر او د روجمات یې وکړو بهر راووته او دې د بزدله زامن پرې راله موبایل یې ترې واغېستې پوه شې موبایل یې ورکړې هر څه یې ورکړه پوه شې بیا ورپسې راتاو شو ته ولې نیغ راګورې تا خو خپل کار وکړو شکمارو خپل کار وکړو څه مقصد یې وای پوره کړو نو واپس په دې وړو راله په دې زمونږ کشرانو راله وایي ته ولې نیغ راګورې نو دی په نیغ کتو ایشتي داسې دا واقعیات ته یادې چې دی نه مخکې هم یو شو ډېر زیات کېږي دلته ډېر کېږي واقعیات خو ډېر کېږي پوه شې زمونږ په دې حدودو کې ډېر کېږي یا کتوت کې ولې پولیس نه پولیس وي پولیس خو خپل پراګرس کوي رپورټونه ښه پیارې کوي خو بس اوس یې وملي خو نه ختمیږي دا ایسونه میسونه راوتي بس عقل د دې خلکو ختم شوی بیخي دا ایس دي د بل ځای نه راوړي کوم دلته ملاوي مړه راوړي شا کس نه راوړي شا کس یادې چې کله مونږ څوک ونیسو ایسي که نه مونږ یې نه پرېږدو سکلو والا موږ دې مالت کې مونږ نه پرېږدو پوه شو چې بیا مونږ خپله ووهو ویې ټکوئ مونږ یې شا کس نه راوړو مونږ ورته یو دلته مونږ ته څوک وښیه چې دا شی څوک درکوي او ډېر ظلم یې کړی دی دا داسې کورنۍ ده د زمونږ مالت علاقه کې ته چا نه پاچا صاحب تپوس وکړه دې نه شریف خلک نشته دی پوه شو ټول کورونو دلته څونه مالت دی ټول یې په غم مخته کړي هر کور کې غم او درد دی دا غم د دې والله که هېر شي بیا داسې ګل ته ماشوم زلمی کا او هغه ته شهید کا زمونږ ړه تاو کوي مونږ څه وکړو اوس پوه شي زمونږ خپله په غم اخته یو دې سره اوس مونږ څه وکړو دا زمونږ ټول اولاده ده یو خلک یو دلته بارې مونږ کې دلته خوشا څوک نه دی پروت خو دا باري خلک راشي هلکان ولي او ځي صاحب یو سړی د خپل بچي دونه زیات پرورش وکړي دې عمر ته یې راورسوي زلمی شي بیا داسې د یو موبایل دپاره یې خلک مړ کوي تاسو هم عمر تېر شو که نه نو بس دا زمونږ د کې پي کې کې دا ډېر بد حال دی جی او زه ستا میسج ګورم زه اسلام آباد کې یم اکثر په موبایل نو ډېرې ښې دغه کې خو بهرحال په دې دغه وشي نو سختي او غور ډېر ښایسته ښایسته ځوانان روزانه زه اکثر موبایل باندې ګورم ستا دغه نن مې مخامخ ملاقات تاسو وشه خپله زه په اسلام آباد کې یم دا مې عزیزان دي که نه کلیوال څونه وخت نه اسلام آباد کې ډېر وخت نه تقریبا 35-40 سال وشو هلته هم دا یو شیز خلک مونږ یو منټ مونږ چې کله هم د پولیس افسرانو نه تپوس وکړو که نه او وایي دا خو په ټول پاکستان کې کېږي وایي نورو ځایونو کې دې نه زیات کېږي نو دې کې حقیقت څه اسلام آباد کې هلته اور نشته دی هلته بالکل کم شوی زه په خپله یو روزګاري کس یم خو هلته نشته ماشاءالله او دلته سخت ډېر دی په دې الله تعالی غور وشي او حکومت ته طرف او الله دې امن راولي ډېر ښایسته ښایسته ځوانان روزانه او تی دغه کې ته زیات معلومات دی ماشاءالله څونه ډېر غم دی چې لکه مطلب دې ځای ته سړی خپل بچی راورسوي ولې چې زما خپل دومره یو زوی دی ایله ځل مې شوی او موټرسایکل وسره دومره ساتو چې بلکې د کور والا متوجه ګوره هر څه دغه کوه خو ځان پې دغه نه کړي روژه ده چې ورځې خلک وده وي د شپې چې راپاڅېږي ماسخوتن څوک تراویح کوي څوک ختم ته ولاړي څوک ختم نم کوي زه خپله چې د شپې پېشمنۍ په ایښه کومه څه وجه ده چې ورځې خوب وشي د شپې بیا خوب کېږي نه روژه به م نیول غواړي خو زه دا وایم زه ټوله غلطي چې کوم دی که نه دلته دا کم د حکومت دی دا ټوله کمزوري ده هغه داسې لومړی واقع نه ده چې دا نن وشوله او دا چې کوم دی دوی د تاج محمد خان زوی پکې وفات شول او نور نه وفات کېږي نه دا ګارنټي پولیس نن هم نه ورکوي مخکې هم نه ده ورکړې نه چې کوم دی به دا یو ورځ د نن به دا جنازه به اوس ختمه وشي بس خیر صلاح ده بیا چې کوم دی نه حکومت خبر دی نه ته خبر نه زه خبر یم بیا ټوله کمزوري پولیس ته دې ځای کې چې کوم دی دیره ده دې ځای کې چې کوم دی دا ډېر پخوانی د رشید غړی ورسره نه دی دلته ټول ایسو والا ګرځي د ایسو والا علاج نشته د چرسي علاج نشته د بل علاج نشته دی دا خو واده و شهید شولو هغوی پې کافر شو دا چې کوم دی شهید شولو خو زه دا یم چې دا خو دا یوه ورځ نه ده چې هشم لاړلو او بس نور څوک به نه دغه کېږي دې نه پس والا خو دې محفوظ کړي مخې ته خو محفوظ کړي دلته چوکې چې کوم دی ته لاړ شه دومره چې کوم دی سم سړی نشي تېرېدلی دې پولیسونه لس پیرې دې لټوي او چې کوم غل وي هغه ته وایي ورشه دا ټیم دی دې ټیم کې خلکو ته راوکي دي دغه کې دي ټوله غلطي چې کوم دی د کې پي کې حکومت ده دلته نه حکومت شته دی نه په څه عمل کېږي نه پې ښه کېږي نه بد کې بس دا غمونه دي روزانه به همدغسې کېږو ته به انټرویو نه کې او موږ ورته بیانونه دغه کوو دا مودې مقدمه سره چې کوم دی یو د مقتولو یو ورسره بل ملګری دی تراویحو کې مونځ یې وکړو این بعد دی لاړه رشید غړی بازار ته هلته کې خوراک مراک وکړو د خوراک نه بعد چې راتله په لاره باندې شاته ورپسې 2 موټرسایکل سوار راله
نو د دې دوه کسانو نه دغه واغشه د یو په تماچا باندې والو او د بل چې کم دین نو د باندې فیرو کو چې دغه د فیر نه دی زخمی شو هسپتال ته وړو په لاره کې چې کم دی د ساور کا او د وفات شوی دی. دا بیگانه واقعیا د حشمت خان اوسه پورې دی کې ست تفتیش شوی دی او صدا سکلو ملو شوی د پولیس ته. بالکل ان شاء الله په دې باندې ټیمان لګیا دي سی سی ټي وي فوټیج باندې کار کوي د موقع نه شواهد موجود شوي دي او نور ټیم لګیا دي ان شاء الله چې زر تر زر باندې دا ټریس شي او گرفتاری به وشي. یو کس خو دې کې مړ دی نور مرګري سوي چې لکه دی خو موبایلونو پیسې ارس ورکړي دي ډز ولې شو په دې وجه دغه شو چې د الک وسره داسې دغه غونډه کې وکړو نو په دې وجه باندې دي سره تکرار مکرار شو نو په دې وجه باندې هغه فیر کړی دي او دغه شوی دی. حشمت خان تاسو انویسټیګیشن کې پاتې شوي اپریشن کې ډیر وخت تیر کو تاسو دا اوس چې کوم پولیس پالیسی د پولیس مقابله کیږي په 50-60 نه زیات شکماران مړ شو کنه تاسو خو ډیر شکماران په تفتیش کې اوریدلې وي ای ولې نه یریږي د مرګ نه بس ایکچوال پوزیشن دا سه چې د دې خلکو زیات تر پکې نشيان وي دغه د دې وجه هغه چې نشو کې نو بیا په خپل ځان باندې نه وي او د دې د وجه نه دا شي کې اکثر راځي. دا څنګه چې کومه تیزه سره چې پولیس مقابله شروع دي کنه چې دې مړ کیږي زخمی کیږي گرفتار کیږي او بیا نه کمیږي دا واقعیت وجہ سبب کیږي مخکې ان شاء الله چې اوس خو سره د ډیر زیات کمی په دې سیزونو کې راغې مخکې هو ډیر زیات اوس ډیر زیات کم شوی دي په دې مقابلو سره او دغه سره او کافی روکتام پکې شوی دی خو چند پاتې دي ان شاء الله چې دا هم پکې کور شي. لکه څنګه تاسو وی ټیمونه جوړ شوي دي نو د کیس کې ان شاء الله سو امید شته چې مطلب دغه څه شناخت شوی تر اوسه پورې بالکل جی په دې کې ټیمونه لګیا دي زموږ انویسټیګیشن ټیم هم لګیا دي اپریشن ټیم هم لګیا دي مختلف پیلو باندې پار طرف باندې شواهد اکټ کو او ان شاء الله چې دا به ډیر زر کامیاب شي. تاسو چې کم شکماران نیولې چرته تاسو خپل هم یو ځل ته پوسټ کړی د دینه کنه دای وینا سي نو هغه اکثر هم دغه خبرې کوي چې را د مونږه نشي بیروزګاری او دغه سیز وکړو د دې لپاره مونږه دا واخلو بیا دغه کو د څه خاص دغه نه چي ګنې دغه